الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو طلباء کرامو زمنګ د نن درس عنوان دی نوې نسل به د الحاد د څنګه بچ کوو. پرونی درس کې موږ وضاحت وکړو چې د الحاد متعلق د مذهبي طبقې څخه ذمہواری ده. موږ باقي به دا وضاحت کړو چې څنګه د مذهبي طبقې ذمہواری ده دا چې د عوامو هم ذمہواری ده. موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله. نو عوامو اسانه ذمہواری ده چې دوی په سوشل میډیا باندې دا سوشل میډیا هر یو انسان نن استعمالوي. هغه به چېرته داسې ډېر کم خلک وي هغه خلک به چې دا د موبایل وسایل به نه لري یا به په کلو کې اوسېږي د انټرنیټ د سہولت نه به محروم یا خلک په سوشل میډیا نه استعمالوي. باقي هر یو مسلمان سره نن موبایل دی او دا تاسو ته مخکې نه موږ بار بار د دې خبرو وضاحت کوو چې دا سوشل میډیا د مقابلې میدان ګرځېدلی دی د کافرو سره مقابله کول. نو زمونږ عوامو دا ذمہواری ده چې هم دوی د خپل علماء کرامو بیانونه شیر کړي او بیا د ملحدینو خلاف دغه شانته کې په تقابل دادیانو باندې چې کوم علماء کرام کارونه کوي د خپل عقیده او د خپل نظریه د دې څه کو د دې بیانونه دا د عوامو ذمہواری هم ده. نو پرون موږ تقریبا لسته ذمہواریان ذکر کړې وي چې زمونږ مسلمانان کمی ذمہواریان لري کاغه علماء کرام دی او کاغه عوام خلک دي. نو موږ ټول مسلمانان یو. نن چې موږ کم درس کوو نو نوې نسل به د الحاد نه څنګه بچ کوو. د نوې نسل د تربیت کولو او د الحاد نه د محفوظ ساتلو وضاحت. نو دا کوم ځوانان چې د الحاد ښکار شوي دي د دوی خو واپس کول به ډېر مشکل وي ځکه هغوی په ذهن کې داسې وایرس ننوتي وي چې هغه ستا خبره لکه هغه اورېدو ته تیار نه. کله چې هغه ستا خبره اورېدو ته تیار نه عقل نه کار نه اخلي او صرف د ساينس یو څو دغه ذکرې وي پر مثال فارمولې یا د ساينسدانانو یا د ملاحده او کتابونو ګوري د فلسفونو دې سره هغوی څه کېږي ذهن کې هغه وایرس موجود وي. نو ټیک شو ځکه دغه راتلل دوباره اسلام ته مشکل وي. نو دا کم نوې نسل چې سکولونو کې سبق وایي دا زمونږ کم نوې نسل چې په سکولونو او کالجونو کې سبق وایي نو د دوی بچ کول دا ذمہواری ده. دا ساتي دا زمونږ چې څونه اسلامي دا چې په پاکستان کې په افغانستان اسلامي ملکونو کې چې کوم ادارې دا خو د مسلمانانو اسلامي ادارې دي کنه خو لیکن د اسلامي ادارو کې هغه د استشراق هغه سبق دوی ته پڑھاويږي. پرون موږ دا یو خبره پدې کې هم وضاحت کړو چې د خپل د علماء کرامو په دې کالجونو او د یونیورسيټونو کې زمنګ د علماء کرامو موجود کېدل دا ضروری دي. که تاسو د الحاد مخه نیسئ د استشراق او د دې مخه نیسئ نو تاسو به څه کوئ په دې کې موجود کی. نن زه تاسو ته وایم په سودان کې دومره عیسایت هغوی خور کو د عیسایت دپاره کار کېږي په عراق کې دا په عربو ملکونو کې عیسایت خورېږي ولې هغوی دپاره یو منظم کار کېږي. ورمنګ چې منظم کار دي لپاره ونکو کنه که موږ ټیک د کار اوس شروع کړو خو زموږ ثمره به کله موږ سبا مړی خو دا ثمره به بیا راوځي تا به کار بنیاد به میخي. الحمدلله اوس علماء کرامو کې بیداری پیدا شوې ده. موږ چې دا درس هم کوو د ده دپاره کوو. دا کوم نوې نسل چې را روان دی سکولونو کالجانو کې دا زموږ بچي دي نو د دې به موږ به دا څنګه بچ کوو. نو اول وضاحت ته مولوي صاحب وایه. اول وضاحت د ماشوم دینی تربیت کول پکار دي. مثال پلار چې په خپل مسجد ته ځي نو ماشوم د ځان سره هم بوزي او کور کې دی ورته هم دینی تعلیم ورکوي. ولې چې ګوره اول به تربیت دا موږ چې تربیت اول موږ ته ملاويږي هغوی که نه د مور په غېږه کې او د پلار په غېږه کې چې پلار ماشوم چې څه وویني چې ما پلار کوم کار کوي دغه شان د ماشوم ذهن هم پرېوځي. او دا تاسو ته ما بل د شیخ محترم یو واقع هم ذکر کړل شیخ ادریس حفظه الله دا هغه چې یو کس ورته راغی ډاکټر ویل زوی مې ډېر سخت بد عمله دی وایي مونځ او داس تا کوي که نه کوي وایي یاره ما خپله مونځ نه دی کړی نو هغه به څه وکړي. نو وایي چې ته په خپله مونځ نه کوې جومات ته کله نه یې تللی هغه نه ځي نو دا بس ته څه تربیت وشي. تربیت خو چېرته کېږي د تربیت خپل مراکز دي که نه. وره موږ له چې کومه ظاهري بیماري ولګېږي نو موږ دپاره هغې مرکزونه موجود دي. موږ طبیبانو ډاکټرانو سپیشلیستانو سرجنانو ته ځو موږ له علاج کوي او موږ د خپل روحانیت د خپل روح علاج به چېرته کوو د خپل تربیت علاج به موږ له چېرته کوو هغه به موږ څه کوو. نو په خپله به هم چې مسجد ته ځو دیني مجالسو ته ځو نو موږ په خپل بچي هم ځان سره بوځو په دې باندې څه کېږي هغه اثر کېږي. دویم هغه ماشومانان دي چې هغه بالکل په هغې فهم نه که نه هغه داسې وي چې امتیاز دغه نه پوهېږي دا خو د 7 کالو چې شي نو تاسو مروا باولادکم بسبع سنین
دا ماشوم دی کنه هغه خو نه چې مور له پي ورکې او تالر ولته پمپر دی چولې ولته سملولې ځان سره غریب په دې څه پوهېږي او مور چې ماشومان نه دا مراد دی او نه خیر صحیح سوال صحیح دی کنه وضاحت د ګران او قیمتي فیس والا سکول او مکتب هم اکثر د دین په حواله سره کار خراب کړي د سکول انتخاب کې سوچ کول پکار دی چې په دې کې کوم تعلیم ورکول کیږي مولوی صاحبانو دا دوه وضاحت چې دی دا کوم مخکې ویلو چې دی کې متاسفانه ډېر داسې سکولونه کالجونه داسې دي مولوی صاحبانو چې هغوی لکه دا کوشش کوي چې هلته ستا صرف بچی ماډرن جوړ کړي او انګریزي زده کړي او پلان کړي او دې ته د دین توجه نه ورکوي نو تاسو د سکولونو په انتخاب کې کوشش کوئ چې دې کې ستا د مسلمانانو عقیده هم جوړه شي دا نه ده چې موږ خو بچي داخل کو په دې کې او بیا هغه سیکولر راوځي او بیا هغه د اسلام خلاف پروپاګاندا کوي دا چې نن په پاکستان کې دا کم ملکان اسلام خلاف کوم خبره کوي دا د مسلمان بچی دی دې کنه دی او بیا دا تاسو د مسلمان بچی تاسو وې زتا نه خو مسلمانم نن دا ما په خپل سترګو بیګام ما ولیدل اوس ما یو سکرین شاټ هم تاسو ته خم د امارت اسلامي وفد چرته تللی دی اوس ناروې ته د ناروې افغانان مسلمانان را پاسېدلي دي او د امارت اسلامي خلاف جلوس وباسي هغه وایي موږ د امارت د طالبان نه په اسلام خپويږو دا یو فکری جنگ چې تاسو هم دا تاسو باندې مسلط دي ستاسو مسلمانان بل تزیه ولته چې کوم مسلمانان دي هغه به تاسو د اسلام هغه تشریح کوي کوم چې ول یورپ خودلی نو بابا به مسلمانی چې هغه به په ګیره باندې و شرمېږي چې هغه به په بورکا باندې و شرمېږي لکه بل چې په کابل کې بورکې تا غزرانه اور واچوي دا اسلام زمانه دی خو نو دا خو چې ستا اسلام نه ته مسلمان په صفات شي ته چې د شریعت د احکامات نو دا فکری جنگ دا دومره هم دی دا ستا په نسل ګوره مسلط شوی دی او په دې فکری جنگ کې به من خرابای ګوره نظامی کې خو موږ یې ونه والو شل کاله و جنګېدل الحمدلله په تیښته وتښتېدل خدای په شرمونو وشرمول خو ګوره فکري جنگ دا ګوره ډېره هم دی ګوره دا ستا مسلمان دا دی نن موجود دی تاسو راوړئ ټوله سوشل میډیا څه چې د اخبارونو والا څه چې هغه کم چې د بي بي سي والا څومره چې غټ غټ ادارې دي هغوی دا راغستې دي چې ګوره افغانان مسلمانان د طالب خلاف د امارت خلاف جلوس وباسي چې دا مولې دلته پرېغوستل وجه څه ده دی ځان ته څه وایي دی په داسې تعلیمي ادارو کې هغه ملک داسې ذهنیت جوړ شو نو د بچو تربیت داسې پکار دی د سکولونو د دې انتخاب هم داسې پکار دی چې موږ څوک هلته زموږ د بچي تربیت وشي دریم وضاحت د علماء کرامو مجلس ته بچي بوتلل ضروري دي کوم چې د 10 یا 11 کال عمر کې وي ځکه د علماو سره تعلق بدوي د کفر او الحاد نه بچ کی مولوی صاحبانو د علماء کرامو مجلس دا ضروري دی وي صحبت صالح تورا صالح کند د نیکانو مجلس بتانا نیک جوړ کی او د بدانو مجلس بتانا سو کی بد بدن جوړ کی او دا خبره ده د اثر کیږي د انسان باندې نو موږ له هم په خپل پکار دي چې سوګو د علماء کرامو مجلس ته زو او خپل بچي هم ځان سره بوزو نو دلته وضاحت شوی چې لسه سکالو ماشومان بوزي مولوی صاحب صحیح شو کنه ها څلورم وضاحت بچو ته ضروري دینی مسائل خودل تومره چې هغه پر 40 غنټې ژوند تیرول شي په هغه اسلامي تعلیم بسواله نه لري پکار کوم چې ورته سکول کې خودل کېږي څنګه چې موږ ورته دنیوي تعلیم د پاره فکرمن یو هم داسې دینی تعلیم د پاره هم فکرمن کېدل پکار دي مولوی صاحبانو چې د کم یو انسان دا خواهش وي چې زما بچي د مسلمان صحیح مسلمان شي ټول خلک علماء کرام نشي کېدل د څه ده کنه دا دومره هو کېدای شي چې صحیح مسلمان خو جوړ شي کنه زمونږ تبلیغ حضرات ته وي دومره علم په هر چا باندې دا حدیث مبارک هم دی دومره علم زده کې چې تاسو په سو کوي 24 غنټې دا فرضین دی دا په خزه په نارینه او په زنانه باندې نو دې دا تعلیم اوس موږ دې کې به بعض وخت موږ نه دا ساته یو غلط فهمي راشي چې موږ بچي سکول کې داخل کو یاره بسالته ورته دینی تعلیم هم پڑھاويږي ان پڑھاويږي چې تا خود لې یاره موږ الحمدلله دام پڑھاو به د سره ماشوم په پویم دی بعض تاسو نه ټول دي دا چې الحمدلله تعلیمي داریم دي چې الحمدلله هغه په دې باندې مکمل دا کوي څورته زور ورکړي چې بیا اول موږ مسلمانان یو زمونږ تربیت به د مسلمان پکاري نو دغه شاندګي خپل کور کې بچو سره څه پکار دي مهنت پکار دي خپل بچو ته د تعلیم ورکول ضروري دي پنځم وضاحت د سوشل میډیا د بچو ساتل پکار ځکه اکثر پیجونه الحاد خوروي ځکه دوی سره خودم را علم نه وي د شریعت په اړه کې نو د هغې د مغالطون اکثر متاثر شي په سوشل میډیا باندې ملحدین کوشش کوي د مسلمانانو د گمراه کولو وردا سوشل میډیا ماته سو مخکم د دې وضاحت شو کنه دا میدان جنگ ګرځیدل دي د مقابله میدان دی الحاد لا دینیت لا مذهبیت دا چې څونه فرقې او څونه ډلې ټپلې دا پیدا کیږي دا به نورم پیدا کیږي د دې بنیاد دغه اوس وګرځي ولې دا ډېره خبره ده یو سړی خپل شناخت پټ کی او سوګي ستا په عقیده اعتراض وي تا به ورته زړه به دې ورله خوټ کېږي ته به چې زه سره څه وکړم هېڅ هم نشي کولی پته نه لګي چې کوم ځای نه نو سوشل میډیا نه خپل بچي او یا ته الحاد کې کم عمره
څومره د عمر الکان پکې ورنوزي د ملحدینو فتنه د کم ذهن الکان وهي خبرې د 15 نواله 15 شو پورې دا الکان کم ذهن د دې عقل کار نه کوي دوی چې څه ویل بس هغه ذهن ته کېچ کوي خو لیکن عمل پې کوي خو سوچ نه کوي دا چې 25 نه وړي 30 نه بیا ډیر داسې خلک چې ملحد شوی وي خو چې کله هغه عقل کار شروع کوي عقل نه کار ول یا دا څنګه ارته خود به خود کیږي نو هغه بیا په خپل باندې سوچ کوي واپس الله رب العزت هغه ایمان ورته ورکوي نو دا نوې نسل چې دی منسوکو د سوشل میډیا نه د بچو محفوظ ساتل دا ضروري ده او که چېرته نیم شي ته ساتل نو موږ مخکې وضاحت کړو چې تاسو بچو ته چې بچا دا شیز مکولاوه دا پیجونه دا مګوره شپږم وضاحت خپل بچی ته داسې دوستان نه بش کول پکار دي کوم چې بې دینه وي د غلط عقیدې ول ګوره مولوي صاحبانو دا هم یو استاد بچو تربیت کیږي موږ الحمدلله د علماء کرامو کار سي د مسلمانانو ته تعلیم او تربیت ورکول چې زمونږ نسل څه شي محفوظ پاتې شي دا عقیده او نظریه د مسلمان پاتې شي کم دین چې موږ د نبی علی السلام راوړل دي چې موږ په هغه باندې سوکو مکمل عمل وکړو نو خپل بچی د داسې دوستانو نه د داسې یارانو دوستانو نه محفوظ ساتل دا د هر مسلمان ذمہواری ده چې د خپل بچو د خپل یارانو دوستانو سوکي سوچو کې چې لکه دا د کم عقیده ولا سره کینی او دا حقیقت خبره ده چې کم خلک د چا سره تعلق ساتي د اثر ته اخلي دا غامیدي ده کنه ګوره د کټر تور منکر حدیث ده دا شانته کې دا انجینیر مرزا خو مولا هم عالم هم نه ده دا غامیدي خو بیا هم څه سره اصطلاحات بیانې نو او دا چې ده دا انجینیر مرزا کم کل انسان ده لیکن دومره جماعت ور پس روان دي ولې د مجلس د خلکو اثر واغسو نو څوک چې د مجلس کې کینی د خبرې په خامخا سر کې و وضاحت و وضاحت په نوې نسل کې د الله او د رسول محبت پیدا کول ضروری دي موږ ته داسې مجلس تنظیم کول پکار دي چې دینی مجلس په کور کې قائم کول پکار دي چې ماشومانو ته پته ولګي او الله او رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا شي د فضایل او تعلیم عام کول پکار ګوره مولوي زبانو دا د څه واقعا ذکر شوی و د تعلیم سره یو ماشوم سکول کې خپل ټیچر او خپل هغه ته تپوس کړو استاد چې ته بچی غټ شي سبا جوړېږي دا استادان تپوس کې سکولونو دا ورته ویل زه به صحابي جوړېږم نو دا د دې خبرې نه ډېره متاثره شو دی استاد پلار نه تپوس کړو چې استاد از وی زه به صحابي جوړېږم د صحابي باره کې تاسو له سویل وي موږ کور کې د فضایل اعمال تعلیم کوم موږ د صحابه کرامو واقعات دوی ته بیانو د ذهن کې چې رښتیا خبره دا پراته دا به ملحد شي دا به بيدین شي هیڅ کله به نشي کېږي نو تعلیم فضایل او اعمالو لګي په ماته راوړي د فضایل اعمالو تعلیم دا ضروری دی چې خپل بچو له سوکو اسلامي تربیت وکړو زموږ څه اته وضاحت د نوې تحریکونو نه بچي او اولاد بچول پکار مولوي صاحبانو نوې تحریکونه د بچی راوتل وي پښتون ته ژوندون غواړو دا څه خوګه عرب وکنه لاره بر یو افغان ور دې په دین ارو یاد ساتي دا نوې چې سونه د عصبیت د قومیت دا مسلې دا نبی علیہ السلام ما دفن کړي بیا مرا ژوند کړي یو وخت صحابه کرام خپل کې تو مې میراله یکدم انصار خپل تواس کول او مهاجر خپل ته نبی علیہ السلام ولې موجود تاسو د عصبیت په ځمانه بده یو بل باندې وینس کل کېدل کنه په مدینه منوره کې دوړلې بنو کو دغه دا د مسلمانانو کې بنو دوړلې چې کومې وي او سو خزرج د خپلو کې جنگونه کول بیا رونه شو د اسلام نه مخکې خو به دغه وجه وکن دا خو اسلام چې راغی نو هر څه ختم شو عصبیت ختم دا نوې ډلې ټپلې چې څونه راوځي او د قومیت عصبیت په نوم باندې یاد ساتي دا ګوره دا دومره بېدیني خوري ښه دومره خوږه ناره ورکوي چې ستا به چې دغه خلک هم دغه دي موږ به چې خپل د مشرانو دا خبرې اورېدلې چې هلکه دا خلک ګوره دا د قومیت او دا د عصبیت خبرې چې کېږي ګوره دغې فتنه پرته ده ما به ویل یار دا څنګه فتنه پکې پرته ده دا خو داسې ښایسته خوند کوي چې پښتون ته ژوندون غواړم لر او بر یو افغان موږ به حقیقت زر ته خپله خبره کوم خو لیکن حقیقت خبره چې کله تعالی بنیاد پته ولګي چې دا خو د اسلام خلاف روان دي د دوی چې بیانونه مخې ته رااله نو اول خبره د اعلام د مولا خلاف اول خبره د څه شي ده د اسلام او د اعلام د خبره پر مثال د عالم خلاف دوی دا خبر او د دوی د نور نظریه په خپل باندې د دوی په بیانونو کې را څرګندېږي را ښکاره کېږي او بیا د دوی په کتابونو نو کوشش پکار دی چې د دې نوې ډلو ټپلو نه د دې نه خپل بچي محفوظ وساتي او نوې تحریکونو نه هم وضاحت نوې نسل د خپل اسلامي تاریخ نه خبرول پکار دی او حیات صحابه او سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کتابونو مطالعه کول ګوره دا ضروري دی موږ د اسلام الحمدلله تاریخ محفوظ دی موږ تاریخ اول بیان کړی هم دی کې مختصر غونډه کې د خپل
تاریخ نه د سیرت نه د صحابه کرامو د سیرت نه چې کله خپل نسل خبر کړي نو اس کله دا نشي مول د دې تربیت چې توشي هر یو مسلمان د ذمہواری ده چې دا څوک د خپل بچو د تربیت کوي چې د خپل تاریخ نه دا خبر کړي او دا شانته کې بیا په تاریخ باندې چې بعضي اعتراضات شوي دي د مستشرقین طرفه هغه علماء کرامو د کتابونو مطالعه د سیرت سره هم ضروری ده چې د دې جوابات ورکړل شوي دي لکه دا بایبل چې قرآن تک اظهار الحق په نوم دا کتاب دی دا رحمت الله کرانوی رحمت الله علیه په 1900 کې لیکلی دی دا اوس بایبل چې قرآن تک مفید کتاب دی دې باره کې نور مفید کتابونه الحمدلله موجود دي علماء کرامو نو د دې کتابونو دغه ضروری دی خپل بچو ته تربیت ضروری دی چې د استشراق د دې مستشرقینو د اعتراضاتو نه خبر شي چې هغوی اعتراضات کړي نو زموږ مشرانو څه جوابات ورکړي لسم وضاحت الله تعالی ته مناجات کول پکار دي چې الله تعالی موږ ته زموږ اولاد ته ایمان نصیب کړي دعا کول ضروري ځکه د والدینو دعا کول ګوره لسم نمبر یې الله رب العزت ته بغواړي چې په روزګار د فتنو دور دی حدیث مبارک کې راځي انسان به سر کافری ماخام به مسلمانی ماخام ولي او د سوشل میډیا او د موبایل د ګندګۍ د وجې نه دا پته ولګېدل د دې خلک داسې کاروبارونه کوي د سود لین کوي په مختلفو نمونو باندې سودونه روان کړي سار به مؤمن او ماخام به کافر دی وخت کې څه پکار دی الله نه مناجات کول پکار دي دعاګانې وختل پکار چې په روزګار منګله زمنګ بچو ته ټولو مسلمانانو ته په روزګار ایمان نصیب اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین دا دعاګانې چې څوک کوي دا انسان و چې سحر او ماخام مسلمانانو د پاره کوي دا الله رب العزت مستجاب الدعوا ګرځي نو ګوره دا کوشش پکار دی چې موږ باندې نسل د الحاد څنګه بچ کوم یو دا د خپل کتاب رد الالحاد مقاله در رسول کې دا یو لسته ذکر کړی دي نور هم داسې ډیر دي نو دا جدید مغربي فکر او فلسفه څونه خطرناک ده مولوی صاحب دا ویو